په علم کې ده چې د رمضان میاشت مبارکه یعنی راغله ان قریب یو ورځ دوه ورځو پس به زمونږ او ستاسو ټولو مسلمانانو د نبي علیه صلات وسلام امت به روژه وي. هغې متعلق یو حدیث مبارک در سره پیش کوم. نبی علیه صلات وسلام حدیث مبارک ته چې دغه سانتې فرمایي چې حق تعالی شانو او فرمایي چې آیا چې هر کله د رمضان مبارک میاشت راشي او د رمضان میاشت په راتلونکې شي د روژې میاشت، نو الله پاک د خپلو مقربو فرشتو ته یعنی چې د عرش فرشتې دي هغه فرشتې هغه ذکر کوي، شپه ورځې د الله رب العزت ذکر کوي. سبحان الله. الله رب العزت هغو فرشتو ته وایي چې بس اوس تاسو ذکر بس کوي. نو فرشتې الله رب العزت عرض یا الله نو که مونږ ذکر بس کو نو مونږ به هغې نه بد څه کوو. نو حق تعالی شانو الله رب العزت ته وفرمایي چې اوس په ځمکه باندې یو مخلوق ته هغه مخلوق د نبی علیه صلات وسلام امت ته اب اوس روجې نیسي نه د هغې په حق تاسو دعاګانې کوئ، د مغفرت دعاګانې کوئ. نو مسلمانانو زمونږ او تاسو دپاره آسماني مخلوق هم دعاګانې کوي په روژه کې. خو زما عزتمنو زمونږ او تاسو هغه روژه چې هغه روژه د الله په نس قبول کړي شوي وي او هغه روژه چې هغه روژه زمونږ د ټول اندام روژه وي. زمونږ او تاسو دپاره فرشتې هم دعا کوي. بیا زما عزتمنو هر کله په غیر رمضان کې مونږ او د نورو وړونو غیبت یعنی د هغه پسې مونږ خبرې کوو، په رمضان میاشت کې چې مونږ د چا پسې خبرې ونه کړو. زما عزتمنو مسلمانانو که زمونږ او تاسو څنګه د خولې روژه وي، روژه څنګه وي چې آیا زمونږ او تاسو د اوبه زمونږ او تاسو دپاره حلال شی دی، روټۍ او د خوړل او سکت زمونږ او تاسو دپاره حلال شی دی. په رمضان مبارک کې خوراک زمونږ او تاسو دپاره بند شي. دغه شان دی زمونږ او تاسو د بل چا پسې په رمضان کې خبرې ونه کړو، بل مسلمان پسې مونږ او تاسو په شا پسې خبرې ونه کړو. دغسې زمونږ د سترګو هم روژه وي. مونږ هغه چېرته نه وګورو چې زمونږ او تاسو روژې کې کمی راشي، زمونږ روژې کې دخل راشي. نه دغسې روژه چې مونږ تاسو انشاءالله ونیسو زمونږ ته به کامل او مقبول زمونږ ته د روژې اجر میلویږي او ثواب میلویږي. الله نه دعا کوو چې الله رب العزت مونږ ته د روژې پوره چې څومره حق ته د هغه حق سره مونږ روژه ونیسو.